څنګه چې تاسو لمر چې ون سایډ الیکشن دی نو د پاکستان قوم خو پوه دی چې دا یو پری پلانینګ دی روان دی څنګه چې کومه دعوه چې دی کړې ده کړې ده چې لیول پیلینګ فیلډ مونږ ورکو نو هیڅ قسمه داسې پیچ نشته چې مونږ په یو شان ګیم وکړو داسې ځمکه همواره نه ده دې وخت کې یک طرفه مطلب دا روان دی الیکشن او څو پر د پاکستان تحریک انصاف د ورکر خبره ده نو دوی چې څومره کوشش کوي زمونږ د دباولو یا په بنده ګلې کې داخلولو نو مونږ به کوشش کوو چې انشاءالله دې وخت کې په عوامو تکلیف دی قوم د کرب نه تیریږي د تکلیف نه تیریږي د عوامو د خدمت او د عوامو د نمائندګۍ لپاره به انشاءالله په الیکشن کې بھرپور حصه چې هر څنګه الیکشن به انشاءالله کوو نو دې ټیم کې خو دا کم کاغذونه چې زمونږ د آروز مسترد کړي دي یا مطلب ادارې لګیا دي هغه مطلب داسې کوششونه کوي چې زمونږ چې کوم پست زمونږ کلاړیان دي هغه د ناکامه کولو کوشش کوي خو چونکې په دې ملک کې یو آزاد اداره د جوډیشري چې مونږ بغیر ته رجوع کوو مونږ تلي یو مطلب ټریبیونل ته اول ته مخبل کیسونه دایر کړي دي نو مونږ امید ساتو مونږ ته هیله لرو ځکه چې دې ټیم کې د ټول عوام نظر دغه مته چې په جوډیشري دی په های کورټ ته په سپریم کورټ ته نو امید دی چې مونږ تر الته ریلیف ملو شي او دا لیګل ریلیف دی ان لیګل ریلیف دا د جمهوریت ملک ته او دلته د هر چا د رایټ ته چغای الیکشن کې حصہ والی د جمهوریت حسن هم دادي چې دې کې مطلب هر قسمه خلک هر پارټي دی کې حصہ والی عوام چې کوم سره سلیکټ کوي چې هغه رامخ چې د عوامو خدمت وکړي ان شاء الله سو پر زمونږ د چې کوم زمونږ مین قائدین دي کاغذونه مطلب دی مسترد کړي دي نو مونږ تلیو ټریبیونل ته او دغه په حق له ان شاء الله فیصله راځو که پرس کو داسې نمشي نو د پاکستان تحریک انصاف سره ډېر کلاړیان دي په هر حلقه کې په هر موقع کې په هر صوبه کې پورا پاکستان کې تاسو ګورئ نو زما خیال چې زیات د پاکستان تحریک انصاف ورکران لګیا دي هغوی مطلب چې کاغذونه داخل کړي دي په یو حلقه باندې 20-25 کسانو داخل کړي دي نو زموږ هر هغه ورکر زموږ هر هغه د عمران خان کلاړي ان شاء الله خو بھرپور کم بیک پکې او بھرپور مقابله به ان شاء الله کوو او الیکشن به ګټو او د عوام خدمت په دغه مخ کې ساتي جرسنګ جو مخ کې جاری ساتل نو زمونږ پارټي چې دا پوره پاکستان کې د ټولو نه دی وکړه غټه پارټي ده که زه دا خبره کوم چې په دنیا کې بم تقریبا چې په لس پارټو کې دا به غلطه خبره نه نو زمونږ د پارټي خو ښکاره منشور دی ښکاره آئین دی او څنګه چې مخکې زمونږ پارټي زمونږ ممبرانو زمونږ دلته لوکل ایم پی ای زمونږ ایم ان ایز یو خدمت کړی دی د رستم د خلکو د خلکې د خلکو هغه د انور غونډه ښکاره خبره ده که نه او که پرس کو پارټي زمونږ په هر ورکر اعتماد وکړي او هغې ټیکټ ورکړي ما ته یا زما بل شان ورکر ته او سپورټر ته وټر ته نو عوام اوس هغه نه دي عوام پوه شوي دي مونږ به هغه فل پلیج سپورټ کوو او مونږ به کوشش کوو چې د عوامو خدمت په صحیح معنو کې د دې په درشل باندې وکړو اصلي کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کاز دی په هغې باندې مونږ ټول متحد او متفق یو څنګه چې تاسو له ما تېره سوال کې وي چې جواب کې چېرې که پارټي په هر چا باندې اعتماد وکړي هغه که اعلی ورکر دی او که ادنا ورکر دی خو چونکې دا به د پارټۍ فیصله او دې ټیم کې چونکې دا حالات داسې دي چې دې ټیم کې مطلب د پارټۍ د مفادو خبره هم ده د عوامو د مفادو خبره ده نو موږ به دې ته نه ګورو چېرې پلان کې ته ټیکټ ورکړو پلان کې ته ورنکړو موږ وروسته موږ مخکې نه چې پارټۍ چا ته هم ټیکټ ورکړو څنګه چې مخکې یو خبره وه چېرې که پارټۍ ستن ته هم ټیکټ ورکړو موږ ورپسې انشاءالله نو دې ټیم کې زموږ پارټۍ چونکې د تکلیف نه تېرېږي د سختۍ نه تېرېږي او زموږ مشران په دې باندې ښه مطلب سوچ کې لګیا دي او ټیک ټاک سړي ته به ټیکټ ورکړو انشاءالله موږ ټول به ورسره ښه ایغ نیغ او ټیک ټاک ولاړ یو نو د تحریک انصاف ورکر ته خو زما دا پیغام دی چې ټولو ته زه سلوټ پیش کوم ځکه چې د ډېرو سختو نه تېر شو او د ډېرو تکلیفونو نه تېر شو خو کلک ودرېږئ متحد ودرېږئ دې وخت کې چونکې زموږ د پارټۍ چې کوم زموږ نښه ده هغه هم زموږ نه د اخیستو کوشش کوي که چېرې فرض کړو موږ ته نښه میلو نه شي نو موږ به په چاټي او په بالټي به الیکشن کوو خو انشاءالله کلک په پارټۍ سره ودرېږو او څنګه چې موږ مخکې د پارټۍ او د قوم خدمت کړو دقسې به د پارټۍ او د قوم خدمت کوو په ورځ به نه یو په شپه به نه یو په جان مال به نه یو ځکه چې دا قوم دې وخت کې د یو تکلیف کرب نه تېرېږي دې ته مسیحا پکار دی نو انشاءالله هغه د عمران خان په شکل کې هغه داسې بل نشته چې هغه د پاکستان په سیمانو کې خدمت د عمران خان غوندې وکړي نو موږ به ټیک ټاک د خپل منشور سره ولاړ یو پارټۍ ورکړو ته خیال کوم چې خپل صفونه درست کړي زما د رضا خواست دی چې کله هم د 8 فروری دا ورځې نو ټول روزه زنانه بوډاګان ښځې ماشومان او دغه ووټ د عمران خان د پارټۍ په حق کې استعمال کړي چې ملک پرمختګ وکړي او ملک ترقي وکړي